اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټولو وروڼو ته مو سید نجیب طرف نه سلام وي عزتمن وروڼو ډېر افسوس خبر دی ان لله و انا الیه راجعون څه کوم سید څه هغه تعلق نورکي سره و هغه غریب نن وفات شو دغه ویډیو مقصد مو صرف اور صرف کورمیوال وروڼو دا دی چې دا سید چې کوم ډېر زیات غریب و حد نه زیات غریب و کوم بیماری سره مبتلا و د اوسه پورې هغوی کلي والا میلات والا خاص کر هغوی قوم والا خدای په خپل حفظ امان کې لره خوشحال آباد یې لره هغوی خپل مطلب حیثیت په مطابق دی غریب سید سره ډېر مدد وکړو ډېر هیلپ یې وکړو وړونو دا څوک کوله کېږي مخکې دی غریب واده شوی و یو وړوکی بچی تنه پاتې شولو پښتو کې مو تاسې څه بلکل نامي تنه پاتې شوله نه هغه غریبی اسرا انده و هغه غریبی مثال هر څه انده و دنیا انده و خو بس هغې ته د خدای زړه صبر ورکړي بچي ته د خدای مثال ښه زندگی ورکړي خدای مثال نیکخویه ستر کا نو مو دغه ویډیو په ذریعې ټولو چې څوری مو کورمیوال وروڼه دي هغوی ته مو یو ورته بیا ګزارش کوو پلیز دا غریبه فیملی تاسې مو سره لږ سپورټ کوئ څاپلور یې وفات شولو کم از کم دغه بچي ته داسې څه نه څه مثال مو تاسې ویر کړو که نه چې دا مثال د نوي زندګي چې دا شروع کوي دغې زندګۍ کې کوم مشکلات دي هغه مشکلاتو سره مزید داروبارونه شي نو زه امید لرم چې انشاءالله د هغوی قوم ملت والا هغه بیا دا بچی ښه سپورټ کوي دا فیملی به سپورټ کوي وایي مو نوره څومره کورمیوال وروڼه دي هغوی بعد هغه فیملی ښه سپورټ کوي خدای تاسې ته اجر ډېر که خوشحال آباد اوسئ چې تاسې د کاظمي چیریټي فاونډیشن کې د یتیمانو غریبانو مسکینانو و خاص کر بیا داسې کسانو سره تاسې مدد کوئ چې هغوی خدای نسي او بل څه سره نه وي ټولو مسافرانو وروڼو ته زه گزارش کوم پلیز تاسې نه څومره سپورټ کېږي د فیملی سره ښه روغ سپورټ وکړئ موږ سره مدد وکړئ چې تاسې امانت ما که دوی ته ورورسېږي نو اوس موږ خپل ټیم ممبر استولی دی ابراهیم خدای دې خوشحال آباد لري هغه چې څومره مثال کپن بندوبست دی هغه نه علاوه چې امبولانس دی چې څومره خرچه دی انشاءالله د کاظمي چیریټي فاونډیشن نه به کېږي او هغه چې کوم موږ سره 25,000 روپۍ فنډ دی انشاءالله د امانات بعد هغه معصوم بچي ته میلاویږي نو مزید مو تاسې نه دغه توقع دی چې انشاءالله د غریبه فیملی به تاسې موږ سره ښه روغ سپورټ کوئ بس رب ته سوال کوو چې ربه داسې مشکلاتو کې مبتلا کسان چې کوم دي خدای هغه ته مددګیر وګرځوي مزید زموږ په ایمرجنسۍ کې چې د کوم مشکلات دي تکلیفات دي بیمارو سره کوم کسان مبتلا دي خدای هغه ته دغه بیماریو نه همیشه دپاره صحتیاب کړي هغه کسان چې هغه دغه غریبانو یتیمانو کې موږ سره مدد کوي موږ سره هیلپ کوي خدای هغه ته هرې بیمارۍ او رنځنیو نه محفوظ وساتي وروڼو ډېره مننه خوشحال آباد اوسئ ما سید نجیب طرف کې اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته